او دغه شان حضرت عبدالله ابن عمر بل روایت نقل کوي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ ته وی چې التسبیح نصف الایمان، سبحان الله دا چې دی نو نصف المیزان، دا د قیامت کې د عملونو تله چې تلی که نه نو دا نیمه تله ده. والحمد لله او د الحمد لله چې دی یملؤه، دا د تله د نیکو ډکوي. سبحان الله نیم ځل دا تله ډکه کړي او بیا نیم چې پاتې شو چې الحمدلله پسې ووایې نو هغه ډک کړي او بیا چې پسې ووایې لا اله الا الله، چې کله لا اله الا الله ووایې لیس لها حجاب دون الله، د الله او د دې په منځ کې بیا څه پرده نه ډایرکټ بیا الله ته دا ذکر ورسي. نو په دې وجه باندې سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله کې یو ځای وي او که بیل بیل وي. او حضرت ابو هريره فرمایي رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ ته وی چې ما قال عبد لا اله الا الله مخلصا قط، کم سړی چې د زړه په صدق باندې لا اله الا الله ووایي الا فتحت له ابواب السماء، د اسمان د رحمت دروازې ورته کولاو شي حتی یبزي الى العرش، تر دې چې دا ایسته اسمان ته ورسي، د الله خوا ته ورسي چې پلاني دا وویل دا وویل. مجتنب الکبائر، خو چې د غټو ګناهونو نه ځان ساتي. او حضرت عبدالله ابن مسعود فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وی چې لقیت ابراهیم لیلة اسری بی، زه د ابراهیم علیه السلام سره د اسراء یعنې د معراج په شپه ملاو شوم. فقال ما ته یا محمده اقرأ امتك مني السلام، امت ته زما سلام ورسوه. واخبرهم او امتیان دې په دې خبر کا ان الجنة طیبة، چې جنت ګوره طیبة التربة، ښایسته خاورې والا دی، هر څه پکې کېږي. د ملډکو ډګري پټی نه دی چې شړشم پکې هم نه کېږي، څه شی دی طیبة التربة، ښایسته خاورې والا دی. او عذبة الماء، او خوږو اوبو والا دی. وانها قیعان، دا قیعان دی، دا ګوره شاړ بیابان دی. وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او په دې کې ځان له کر کول څه شی دي، موږ چې کله شړشم کرو شړشم ور واچو، چې غنم کرو غنم ور واچو، هلته چې څه کرې څه به کرې، هلته دلته سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر دا وایه، دا د هغه دی کر دی، د هغه دی کر دی، یعنې د دې بدلې به هلته ملاویږي. او حضرت بصیره په نوم باندې یو صحابیه ده، یو زنانه ده، هغه مهاجره وه. هغه وایي چې موږ ته پیغمبر علیه السلام یو ځل ووایي چې علیکن بالتسبیح والتهلیل والتقدیس، بیبي پلانۍ بیبي داسې کوه چې سبحان الله الحمدلله دا ښځې خامخا وایه. ښځې چې کله کینی تاسو به کتلی دم اوس خو څوک نه د ښځو خواته کینی او نه د سړو خواته کینی، بس فیسبوک دی او بس هغه دی کې یو لاچي دی د هغې خواته غونډېږي. شه حسینه هغه ته غونډېږي که نورې او که شه حسین، اوس پکې بل هم راغلی دی، ګوهر روډ دی، کشر څه نوم یې دی، چشم الدین هم پکې هلته شروع کړی دی. یو ستړی کېږي هلته بیا کور ته راځي، هغه دی کې هغه بیا نه ښځو خواته کیني نه سړو خواته کیني. خو بهرحال سړي چې کله کیني چې په چای پټه سوره کړي د هغه غیبت کوي، او ښځې چې کیني چې ځان له بنګار کوي یا سندرې وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ووایي چې علیکن بالتسبیح والتهلیل والتکبیر والتقدیس، ځان له ډېر سبحان الله والحمدلله وایه، پخلی کوئ سبحان الله وایه الحمدلله وایه، ګنډل کوئ سبحان الله الحمدلله وایه، د دې اوتو بوتو په ځای باندې ځان له تسبیح وایه. واعقدن بالانامل، او په دې مړه په دې تسبو باندې مه شماروئ، دونه وایه چې په دې تسبو یې مه شماروئ، او په دې کاڼو یې مه شماروئ، په دې چنګتو یې مه شماروئ، په دې خپلو دې ګوتو یې شماروئ نه، دا ګوتې نو دوه کاره به وشي. په کاڼو چې شمار کړه نو کاڼې خو بل شان په دې ګوتو شمار کړو، دا بندونه به د قیامت په ورځ بیا ستا دپاره څه کوي، فانهن مسؤولات، د دې بندونو نه به تپوس کېږي چې رښتیا درته ذکر کړی نو دا بند به دې ګواهي کوي. نو په دې ګوتو شماره مسنون ښه خبره دا ده چې سړی په ښی لاس باندې شماري، خو په دې ګس لاس باندې هم څه حرام نه دي، جایز نه دي، جایز دي، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت په صرف په ښی لاس په ګوتو باندې شماره. او مستنطقات، او د مستنطقات، او د دینه به تپوس کېږي، دی به څه کوي، دی به جواب ورکوي، خبرې به کوي. ولا تغفلنا، او هسې مه کښېنئ، بنګار مه کوئ، سندرې مه وایه، وړو ته دغه مه وایه، پتنسین الرحمه، پتنسین الرحمه، نو تاسو به څه شئ، تاسو به د الله تعالی د رحمت نه به دغه شی دا ير به کوي، د الله رحمت به تاسو ير کې، او تاسو به د الله د رحمت نه ير پاتې شئ. نو ډېر ذکر کوئ. نو دا زموږ او تاسو ټولو دپاره دا یو دغه شو
چې زمونږ ژوند چې دی دا ژبه صرف د کنځلو دپاره نه ده، د غیبتونو دپاره نه ده، د پردو زنده‌باد مرده‌باد دپاره نه ده. دا ژبه چې ده نو دا تش د صرف خبرو کولو دپاره نه ده، بلکې دا ژبه په دې باندې د الله تعالی ذکر کول پکار دي، مسلسل کول پکار دي، خپل ځان دپاره جنت کې اعلی مقامات ترتیب کول دي او د جنت باغونه چې دي نو هغه ځان الله په دې ذکر باندې هغه ښایسته کول دي. الله تعالی دې موږ ټولو له د الله تعالی د یاد توفیق راکړي.